د هر عمل د مقبولیت د پاره دو سيزونه ضروری دي. اول اخلاص، یعنی دا عمل به خاص د الله د رضا د پاره شوی وي، د ریا، شهرت او ځان خودنې نه پاک وي. ځکه په کوم عمل کې چې اخلاص نه وي نو هغه نه قبلېږي. دویم، دا عمل به د نبی علیه الصلاة والسلام د طریقې موافق شوی وي. ځکه کوم عمل چې د نبی علیه الصلاة والسلام د طریقې خلاف وشي نو دا نه قبلېږي، اگر چې اخلاص پکې وي. لکه یو کس د مازدیګر 4 رکعته فرض مونځ په ځای باندې 15 رکعات وکړي او ډېر په اخلاص باندې وکړي نو دا هېڅکله نه قبلېږي، ځکه دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د طریقې خلاف دی. نو معلومه شو چې د هر عمل د مقبولیت دپاره دوه څیزونه ضروري دي، یو اخلاص او دویم د نبی آخر الزمان طریقه. اوس چې څومره اخلاص کمیږي نو دومره به شرک زیاتیږي. خلق به د الله د رضا دپاره عمل نه کوي بلکې نور خلق به په عبادت کې ورسره شریک کوي. او څومره چې د نبی علیه الصلاة والسلام اتباع کمیږي دومره بدعات زیاتیږي. نن سبا چې په مسلمانانو کې شرک او بدعات زیات دي نو دې وجه عمده ده چې په مسلمانانو کې کامل اخلاص او د نبی آخر الزمان اتباع نشته. امام مالک رحمه الله فرمای لن يصلح آخر هذه الامه الا بما صلح به اولها. د فتنه او فساد په وخت د امت د آخري طبقه خلکو اصلاح هرگز په بل هیڅ شي ونشي مگر صرف په هغه شی بکیږي اصلاح په کوم شي سره چې د دې امت د اولی د لومبۍ طبقه اصلاح شوی و. او ښکاره خبره ده چې د امت د لومبۍ طبقه د اولی طبقه اصلاح دا په کوم څه شوی و نو هغه په کامل اخلاص او کامل اتباع د رسول الله مبارک سره شوی و او په عمدې دوه څیزونو کې د کامیابی ضمانت دی. علامه ابن قیم رحمه الله قول دیغی فرمائی وی عمل بغیر د اخلاص او بغیر د نبی علیه الصلاة والسلام د اتباع نه داسې دی لکه یو مسافر چې خپله تیلې د روپو په ځای باندې د شګو ډکه کړې وي او روانه کړې وي نو دا ته هېڅ فایده نه ورکوي. یعنې په بازار کې په شګه باندې دته څوک هم څه نه ورکوي نو همدغه شان دته به هم د قیامت په ورځ باندې د دې اعمالو هېڅ ثواب او اجر نه میلاویږي. په کومو اعمالو کې چې اخلاص نه وي او د نبی علیه الصلاة والسلام طریقه نه وي.